ريغد بعد رب العالمين جل جلاله وأمن واله جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې جهاد حکم نازل کړ بیا د جهاد د سلسله جاری شوه ادمیم چې جنگ بدر او شو جنگ احد او شو نره جنگی راو شو په جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې مدینه منوره ته لړو سپیش کولای تل تیر کړ بيد مبارک د غرمنو چې کاش چې مکه معظمه ته تلاو چې نه عمره کړی او د بیت الله بل ولدامت استویني چې د هر شړی هر منده و جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دور وطن یا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خیر خیبی داولی دی چې د سره د صحابه کرام مکه معظمه ته تللی عمره میکړي او ساری د مخری دی قربانی میکړي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته خیر پایل کړي او د پیغمبر خیر چې دا واخی وي په دا خیر چې صرف دمره قدر معلومات نو چې دا خیر کله ده یعنی شال دا مخته کول دا میاشت بعد دا جمعه بعد دا ټیم تاریخ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره د خیر بیان کړ صحابه کرام فوران د عمره د پر تیوري شریک کړه هغه وشوي تجوی د مکه معظمه بیا دیو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په خپل چې د صحابه کرام شوق ولید یا په خپل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د عمره د پر تیوري دا خطر آوازی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره دا خطرات د لیدل چې مکه معظمه خلق دته په سوکا مل پروږدي نه بیا دیو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره طرف خو شو چې کیمه علاقه وی هغه علاقه ته نبی علیہ السلام اطلاع ډېر خلک چې د مرګ دی وجنا د ډور دی وجنا هغه تیار نشو تقریبا 1400 کسان د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره عمره ته تلل جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قربانی د ځون سره واخستینو احرامینه تړلې دي دل قدم یاشوا چې میرو ته تشم یاشوا رمضان نه بعد د کامل میاشتو کامل میاشت نه بعد د تشم یاش عربي شه متزل قدا ویل شي دیغه نه بعد به د حج میاشت خدا دې قدا شي جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه منوره نه وته چې کله دا یو ته دغه نه د مکه معظمه خلق خبر شي چې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سره د لوی لشکر عمره ته روان نو مکه معظمه خلق خپل موبایل شي مشوره وی چې عمره کول خو نه دی بعد د مکه معظمه خلق وي عمره ته خدای رشي خدای مې دې پر لوی بغیر دغه چې میرو دی په میو سي جنگي سلسله جاری ده اې جوړه نه شوې صلح نه شوې خدای ته پیغمبر ورشي عمره او کې نبی بدنامي وشي هر کوي چې نه بدر وګل په مقام باندې شي عمره جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام راوند دا واغه یو صحابي دي جو سشي دي پرولو چې د مکه معظمه خلق حالات وګړي مکه معظمه خلق داسې طریقه وکړه چې هغه چې کله دا مشوره وکړه نو د جاسوسي د پر تنظیم داسې د مدینه منوره او د مکه معظمه په مابین کې تقریبا اکثره سلسله ده پرې نو دې دا ته وکړه چې د غره په ساره باندې پټ سړک شه یو غره باندې شنو په بل یو شنو په بل یو شنو په بل چې ما یار د مدینه منوره دا وا اندک شنه پر چې دا سړی وي دا ګوري به دا یو تا دا کوي به وایي ته دا کوي به وایي ته دا چې دا په دغه شان راوندي په دغه انداز باندې راوندي مکه معظمه خلق په دا پیشل چې د جناب نبی کریم علیه الصلوۃ والسلام عمره ته دکه چې د سره د قرباني ول زنور وی د
قرباني د نور وخت قانون دا د جاهلیت په زمانه شي طریقه دا چې چا حج ته قرباني د نور به ول اصل مقام او دماده ته مزور نو لکه دیش چې کیم دوی نوا حج ته ځون تر د نور خپل بیو مقام او دماش د نور نو ویل جاهلیت د منشي خلک د دیش کې نه نه د دا په تیرا باندې وي چې دغه نوینه راوړل شله به پاوینه په خپل پاوړه ککړه یو دیش په سلمان باندې دوی په دې باندې هغه یغه کړل رنگ دور کړل چې دا پته لګي چې دا د حرام بنوار دی اسلام چې راغی دا هغه دغه نه منع کړ چې دا ظلم دی اوس مو چې رندایش تیرا باندې وای وینر په یو پاغه وینر باندې تر دا به ته په دغه باندې نشانه لګو نو به په مقصد دا و چې دا بیا د تو سره مثال نن ته موږ ته بګینه وري دا به دې دې شو غړې ته پوښتنه بیا دې سپلی او فصله به دې ګڼه کړه وایي ایسته دې غړوندې ورچ یعنی دا څه مخصوص شایوي دې غړې ته ورچ چې خلک په لوند چې دې کومدي ودا باندې سوالي مارلي ودا هلا و دې دغه کاټاولو دا یو شای په څه دا ماده په وخت په جاهلیت په اسلام جو خدمت نه فبیا چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سمخ دلوړو د صلح حدیبیه سره چې د کیندو حدیبیه مقام دا نن ته مونږ ته شمیسا ویل شي به وښه د حدیبیه او ایسي شمیسا نوتا دغه شمیته د لشکې دوی مقصد د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کی به شوه دا غوښنه تاسو مدغه شی د شاو شوی د له رسول صحابه کرام په لګیا شول دي پایښ چې کېدل نه صحابه کرام وایي چې دغه اړې وکړه د باز ځان نه چې سترګې وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او توفر به چې د سترګې د اړې ولې اشاره دا د ذات دی طرف نه مجبور ده چې کیم ذات په قبضه شهر شي ایک من کړی دغه د بعد جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خپل یې ترغی یو خاص قسم راغی په سره فورا د یې شي هستا په جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه مقام ترغی نو یې لیدل چې کافرونو سفینه ته جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي ورو ودوی چې تاسو تاوی اده خلک تداخل چې می جنگ ته نه راغلي خلی عمره ته راغلي خلی عمره کوي د بیا واپس کېږي مکه ما دمه خلک ته می سره اول خدا ته وکړو چې د ډېرې جنگي والی دي دغه چې دي ته بهر جنگ څخه توان راشي بهر جنگ څخه توان وته راشي نو مکه ما دمه خلک ډېر کم دي شوی دي دې د میشت لیار پرېږ دی کچېره د دې وشل په دغه عربي ته پرېږدي کډېره عرب په میش بار شو به دې په کې چې نوښتي وي دې خپل مقصد حل شي دې بغیر د جنگ د خپل مقصد حل شي او کچېره د میش په بار شو دغه عرب مغلوب شو میش ته الله پاک فتح ورکړه بیا د مکه معظمه خلک بیا مرزي د اسلام وروړي او کوم مقابله کوي او چې دې میشته ټیم راکړه په دغه مقصد یې دوی نه مضبوط مسله او سامان او سړیو برابر دې سردارو ټول په جنگ بدر څخه ختم شي چې کوم جنگ کې سونی بهادر کې سونی د مکه معظمه خلک دا خبره یې خلک دماغ ته ګډه کړل جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خبره راغله دې کې خپل زید و عناد وکړه زید و عناد دی وجه نه و چې دا ویل په خلق کې غیر وکړي مش کبړې جوړ کړي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د جاسوس صدا تا و چې زده مکه معظمه د خلک د جنگ نه یغه نه غلا نه درې وخت راځه د دې ترجمه کوم چې د اسلام قبول کړه دی ولیا دی یو کښتانه تنها نه پته چې یو کس پته ویا بیا د خپل روح کا ختمو دی نه باندې جنگ باندې چې څه به د ځان دایو دی پر جنگ وي مکه معظمه خلک د خبره سوچ وراله په
دا شی یو د دې مشر روانه مې دی هروغی جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره خبرې کوي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا بشر چکیم د جاسوس راځلو اخته چکیم خبره کړې و هغه د اوروا ته اوروا یو طرف ته د نبی علیہ السلام سره خبرې کوي بل طرف ته صحابه کرام ته ګوري چې صحابه کرام چې نبی علیہ السلام ویژګې ته کوي صحابه کرام له سنت نیولي وا په لوسه په مخه باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام انداز کوي به نبی علیہ السلام په دوسری په کې ځنسي هغه به صحابه کرام قبله طرف کوي شیخ سره کوي وی چې مو درو کوي چې مو درو بل طرف ته ګوري چې صحابه کرام چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره کیمه مینا چې امینا او کتل د صحابه کرام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اصولي خبره اوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل چې د خپل قوم هلاکونه موته د قوم د لیر پرېږ د دې سره پر جنگ لیر عربه ته د پرېږ دی موته هغه ته پرېږ دی د پته ونه دی کله ورش به دې مرسته کله نشل پر عرب پس په دې چر خپل حل وروا په دې د خبره آثار پاپا سره وای مکه ما د خلک ته د خبره وای په هغه ونه مده د دې چې تاسو باندې نه په پیغمبر په څخه د تو په ته غلطه وسته اده اصول خبره کوي تاسو به اصولي کوي تاسو ظلم کوي دیو جن ولګي د خپل ملګری د کیم جاماتو ټول ځون سره په ودی د کفر د رشتہ په پاس دغه بعد بل کس دې طرف نه راوي هغه سره جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خبره څو وخت دا خبره ونه په دغه وخت د شریعت هغه کول چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره خبره کول صحابه کرام حالات دي په دغه وخت یو ټیم چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جیره تا کافر لوسو صحابي تیرے پرسان لکھا دیچے کہ بیا دے دغه وستل ته وینځ ورته به دې لوس نه لوس نو په خبره وکړه په نروي وی نو کوي د تو علاج تیرا د په شي یا په دا وخت دی ته چې هغه مکه په دمه خلق وی چې شاش کول د دای د غاسه لوټ شي مکه عمره ده نه کوي چې مې د خلک په غلط رسول بالکل د درته یې بتا صحابه کرام فورا شور شریک د کمینو ته ناره کلا شریک چې لیاوی مې عمره کوي لیاوی د توسه او د بیرو توسه فیصله تیر کړه د صحابه کرام په دغه شې مضبوط اگر چې ویډیو کام کسو درو 1400 کسو په دغه وخت بیا د خلک دا تړای دغه سره خپل ملګری ته د اوروا ولا خبره فایر خلک بیا نه بدل دوی ته چې پاس خبره باندې در باندې شي خدا دین باندې یا نه باندې ایمان وروړي د څه خبره ده ایمان دی وروړي په اصول باندې دای در باندې شي خدا دی وجه چې تاسو خامہ خوښ وو چې جنگ کوي بدل وروړي دغه خپل جمال سره کوشش رب العالمین دغه اصل هي باندې بیا د فتح وي دغه نه بعد جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی چې یاره یو تړای دوه دی په دوه دین اورل لري چې یو فزور ده نبی علیہ السلام حضرت عمر ورسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې نبی علیہ السلام چې تدلور شو د خلک حالات وروړه د مسله خبره حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ته چې یا رسول الله دې غندنه خلک سره د مو د واخنه دشمنی ده و د مودي قبيله داس سړای نشته چې د خبره ده ول سړای په مقام باندې راشه تقریبا ټول د مدینه منوره اته خاصه او ته مشورای ته چې حکم کوي په خصوص هم خبره واسه ما خبره شنه کړه دا د تړای باندې درکه چې په د مکه معظمه باندې د سړای خبره شاله نبی علیہ السلام ته چې سید ته چې حضرت عثمان
حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنہ دولت مانو دغه د عربي سره ډېر شګړې کړې او ډېر تخیو دی د مجاهدیت په دور سره وای ډېر خلک عادت دا د دې یو خاص صفت چې نه مخوره دی چې شګړې د ورته راوړل په بلې بلې شګړې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان غنی فوراً سره دی لاسه کس صحابه کرام هغه د حضرت عمر ولا خبره وا چې کله د ابتدا فوراً یو کس اعلان وکړ چې حضرت عثمان غنی د دې په امان شدا عثمان غنی د خپل اوس په وختله خپل د خپل اوس په دته د دې خپل اوس په دغه شی پر هغه چې د پیژنې چې د پلوکی ولا اوس په دغه علامه دا چې د دغه سره دغه سره د دې عربي د یو طریقه باندې د دې یو شی چې علامه یو شی ته علامات نشکوي به چې د توي باندې شناوي وسه دا حدیث مبارک څه دی نبی علیہ السلام یو د یو وخت ته ډېر تر چې صحابه کرام چې نبی علیہ السلام څه صحابه کرام څه تاکیدل یو طرف ته بل طرف ته دا چې کوم وخت نبی علیہ السلام تلو د وخت یار نو یار باندې په ځل نشته حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنہ د بیچ کی کایو سلموا قام دي ورته چې ورته نبی علیہ السلام په عبادت لګیا دا واسه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ابي هريره د نبی په یوه په اورید نه و نو چې رسول الله صحابه کرام ډېر بارام دي تو نبی چې دا دې چې دشمن څخه تکلیف نه رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل پهونه ورکړ چې دا پهونه وکړه ولوټ شو اعلان وکړ چې څنګه چې دا خبره وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه دا وی جنت ته داخل شي پهونه نبی علیہ السلام درس ته ورکول چې دا خبره رښتیا نه تړای پیغمبر دې طرف نه کوي د دوه دې طرف نه کوي دوه دې طرف نه لکه مثال د یو سره خپل کېر ته لږه چې مش کې ترون شو دا شی دی خپل شی چې ورته چې دا څه دی یو دا څه وړي دا کېر ولې ته مات کې چې دا رښتیا دی دا غراږي د حضرت عثمان غنی ته د کافر سردار چې و د خپل وسو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ بل چا کې مغربون مسلمان لکه په دغه د مکه معظمه په سردار شي او سهیل نبی دی نبی علیہ السلام دا بردان دشمن حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچائیو دا مسلمانوں بیداد تڑلا و سخت ظلمی نے ہوئی طرف دفتا دے حجرت مکان ملاوی دا حجرت مکان ملاوی دا نبی علیہ السلام تیری چه پدا مسکینوں نے غریبوں نے اوشی رہے ہوتا صدیو ورکا چاند قریب مقام آتا مقام خدای تو سے تلیار پلاو چې عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ له اول په خلک وشل حکیم غریبون دي دغه د باندې د مکه معظمه سردارونو سره خبره کوي هغه مکه معظمه خلک په سیناسي د عثمان غنی دمر محبت نه ورو چې دیو ته چې تک طواف کوي او عمره کوي ته اجازه شته چې عمره کوي ته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د محبوب چې عمره نه کوي د عمره د عمره دا خبره په دې ډیره بده وه چې ولګېده د حضرت عثمان غنی باندې ایره اطلاع وشله چې د عثمان غنی شهید په دغه بیو چې په دغه موږ دا ته شوي چې د مکې معظمه خلک کې پوزیس کړم سره مقرر کړي دغه پوزیس ته دا ویلي وي چې تاسو ستاسو روکا جوړه کیه چې نبی علیہ السلام چې موږ شي بس نه چې سره غاي بیا کې چې دای مخه څنګه او نبی علیہ السلام ته اطلاع وشله نبی علیہ السلام ولګي د پوزیس سره کسون صحابه کرام زمدي وو جیل ته دیو لګي د عثمان غنی ونیو چې عثمان غنی ونیو په دغه وخت نبی علیہ السلام د صحابه کرام سره یو بیعت دا دی واونه هغه ونه نو چې څو د دایت لاوشلا چې عثمان غنی شهید د
د بدشونې په قانون سے د ټولې نه سخته خبره بدشاه ته دا وي نن هم دغسې قانون ده چې یو کسټ سیګنل لکه پاکستان ولګي انډیا ته یو کسټ ولګي هغه کسټ سیګنل په اډاکي په جاسوس میډیا ورکړو دا لوی جرم ده ای دنیا قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه څه مجبور شو چې د عثمان غنی د وینې بدل کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام او مستدامین د مشترا ټول صحابه کرام چې یا رسول الله میرو ته تاسو ته ورپسې چې سره کې ته حکم یې اچي په دغه وخت نبی علیہ السلام د رسول الله صحابه کرام سره په موضوع باندې وتاو بیعت دغه تابعات وشي اصحاب الشجره ورسه دغه فضیلت راوند چې د خلق الله پاک می کې مکمل کړی دغه سورات چې ورشي د بیان بیا په دغه وخت عثمان غنی ونه د صحابه کرام موجود دي نبی علیہ السلام فرمایي چې د مویو د استماده طرف ته یو د عثمان غنی دی طرف ایک دی طرف نه د بیعت او د الله او د الله د رسول صحابه کرام چې دا مقام حضرت عثمان غنی ته رسول چې پیغمبر یو نو سید د پرست منسوب ده یو د پیغمبر د پرست اته وخت دا سهل ودوی چې د مکه ما د مې خلق صلح ته دوی چې صلح نه امیر د عثمان غنی دی یو بدل دوی چې د مو دا ودادو چې ته عثمان غنی صحیح سلامت رسي چې مش کوي دی پوسه ډېر خلک دې زبان ودا چې وربه د کوړې کړه مقابله مکمل اعتماد او درویش دا پدې شنو یو عیب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې بالکل دا ټیک شو قیدون ما موضوع خلاص کړو صاحب نبی علیہ السلام خلاص کړو عثمان غنی مطلب وخت دا صاحب ولګي د نبی علیہ السلام سره واحده صلح اوس ډېر سوال زوري مینات کوي چې خبره چې جان ونشي او تاسو وشي نبی علیہ السلام جان کړو و د رب العالمین منشا د جنگ نو الله پاک منشا د جنگ نو اسباب د دې جوړول چې دینه ته مجبور شي چې ماهدا ماهدا پتا په دوستا چې شاش کوي ته عمره صحابه کرام دا خبره برداشت خاص کر پټول شه حضرت عمر وله چې یا رسول الله دې باندې د عمر سره راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي چې زه الله پیغمبر دی وی چې ویل دي چې قران کریم د الله کتاب نه دی چې ویل دي وی چې مش په حق نه وی چې ویل دي چې د موته درابه حکم د عاصم د چلو سره حضرت عمر کې ډېر بدمعشي بس د پیغمبر او د الله په حکم شي دباو دا خبره تسلیم شي لاس کولاوي د توسي په میون نه میون د توسي په میون چې جنگ بدی باقي عربو هغه په اختیار دی چې سید نبی علیہ السلام سره درې وکړل مکه معظمه خلق سره چې ته چا سره درې په دغه شي دا سهیل او دوی چې ما خبره ودای چې کامل د یو سړی کافي مسلمان سو مدینه منوره ته لوړې دا سړی میسته واپس او کچیر ته د مسلمانانو یو سړی کافر شو مکه معظمه ته راغی یو دا نه راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شرط الله پاک په اشاره سره مندر کې صحابه کرام په دې خبره ډېره پاتې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي حضرت سعد ذات چکیمه کبیر صحابه چې یا رسول الله ته الله په عمر دی چې وی دین په حق نه دا وی چې آیا دین په متل نه دا وی چې ویل نه نبی رسول الله چې ویل نه وی چې د بیج مړي جنات ته نشي وی چې ویل نه وی چې دی مړي جهنم ته نشي وی چې ویل نه چې به بیج ویل دا تسلیم چې یو سړی دین راوشي بیا به واپس کوي چې بین نه چاته دا اوی واپس کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ته موږ پیغمبري باندې وچی یو دې چې کوم سړی د میر د مرتد سي د مشته پسارو نه کفیر دا بس ورکوي
چې کیم د دین راشد دغه الله پاک یې ورکړو رب العالمین یې ورکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې څه ده بیا په دغه شی واخه پر دا وکړه چې توګه د معاهده لیکلا نبی علیہ السلام حضرت علی لیکلي دي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم دا سهیل ته ویل سهیل چې رحمان او رحیم دې ده دا وکړه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا کټونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کاټه کې چې ویلو دی قدیم شهید اولی کا بسم اللهم پنوم د الله مسافه کاټ کې او چې کله ودانې معاهده کله به پاسه دا اولی چې نبی علیہ السلام ته چې دا ده محمد رسول الله د سهیل د مکه معظمه د مدینه منوره د خلق نمایشه احد سهیل ته چې کمیجه رسول الله مدینه به تو سره معاملہ کوي رسول الله ته کوي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې موږ څه کاټنه کو د محمد رسول الله ټکا زړه نبی علیہ السلام ته چرا کوي چې یا رسول الله دا کوي نشي ته نو خلیل محمد سره کوي نبی علیہ السلام ته چې محمد ابن عبد الله ولی ما حضرت علی نبی علیہ السلام په ژوندۍ شي لیکل دی دا پہلا دالو چې به کاغذ وکړه نبی علیہ السلام ته چې په څه معاهده لیکلا نبی علیہ السلام خپل له شبي دا ولی کله محمد رسول الله کاټ کړ او محمد ابن عبد الله ولی ودراسه د ګوره دغه د معاهده ولی کله چې د سهیل دای ابو جندل راوښ هغه په څه طریقه کوش نبی علیہ السلام ته دوه سهیل د وی چې دا اول غداري د متوسم تر ودا کړی چې مکه ماده سره یو پس دا یو ته واپس ورکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو جندل کا اشاعت کو چې څه ورې د انتظار کا الله پاک دی هذا ابو جندل چې کوم سختي دلی او په دلی دی یو صحابه کرام ته چې صحابه کرام چې ته ورته چې خبره دی چې یا رسول الله می رسول ختمه ابو جندل وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ته ورته شاد تقریر کو صحابه کرام ومدل پس ابو جندل وفاش دیو واقعا روانه ده ورسته ډېر دل کښ واقعا ده د برداشت مکملات باندې تنها کړی ده او چې د کله الله پاک یار بلاو کړه به د وخت اخري د مدینه منوره ته دایونه راشه یا ته په خپل سر بلاو کړی شمرا کسو ورته په د سره جمع کېدل او ا دې ګټاله جوړېدل د مکه معظمه خلک لري بیا خپل د وجه دا سړي درته کوي په دغه وخت ابو جندل بیا وفات شي مدینه منوره ته یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د چو پسې او پسې کوي سړي نه وکړي او د نورالو چې سړی چې باندې په قرباني کوي صحابه کرام دغه ته ضرورت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله خپل جوړه نه بارو ته کله ودار نه وي چې نبی علیہ السلام چې سلیدل هغه صحابه کرام نه لیدل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره په دغه وخت کې ته چې یا رسول الله ته صحابه کرام څه کوي عادت ته د عشق دی وجه نه ته د محبت دی وجه نه څه دا یو نه شي کوي دا ته چې په سره وکړي او خپل قرباني نبی علیہ السلام دا غاښو سره خریله ته سره ورته چې صحابه کرام ولید د مټول صحابه کرام سره نه وکړي او ټول صحابه کرام چې وی قرباني وکړي صحابه کرام واپس چې کله واپس بلیار شه د مسورت نه دي دغه شی په دا حقیقت څخه داته په ظاهر شه لکه د صحابه کرام په زخم باندې مول نه دي لکه چې رب العالمین فرمایي ان فتحنا لك فتحا مبینا نشته ته فتح درکې او فتح وزيخه دله صحابه کرام چې موږ
ټول شرط نه دی ول یو منل د مصر په ظلم وشو مصر نه کامل وکړه په دغه واسه صحابه کرام ته خرچه ور باسه تقریبا په یو ورځ دینه سورې ده په بدر واسه یې وشتره ده نو د حدیبیه په مقام باندې صحابه کرام کې راغلي نو صحابه کرام په ژړو سره واپس کړي مدل رب العالمین فرمایي یا غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر چې ته مرشدي او ته ورسېدې بداینه الله پاک دې معاف کړي ويتم نعمته عليك او خپل نعمتونه په توګه دي چې دغه جدي په ابو جندل ولا هغه چې په ویلې شوی مدل رب العالمین فرمایي چې مش په توګه د خپل نعمتونه ته پداغه وجه دا هغه چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دوه دې مخته کولتا بالکل پرشاد مات سره نبی صلی الله علیه وسلم مخشو کم کا سونی په چې مخته کولتا نبی صلی الله علیه وسلم ته دا عمره ته ډېر صحابه کرام دغه نه بس نبی صلی الله علیه وسلم دغه نه پیغام شي چې پیغام شي د لاس کوله ماهداري کې نشي او خلاص کوله تیر نشو دوی کولې شي تقریبا شل یوشت میاشتې شي دی ماهده موته کړله په دغه شل یوشت میاشتې شي صحابه کرام چې دا 1400 کسان تللي د دې ماهده موته کړله اوس تفصیل درته خري اشاره ده یا تقریبا لا غره لشکار د مدینه منورې نه تیار شو مکه معظمه وته مکه معظمه بغیر د جنگ الله پاک فتح بغیر د جنگ الله پاک فتح دیو جن صحابه کرام فرمایي چې خلق د مکه معظمه ته فتح وي او چې مس خدایوی ته فتح وي چې رب العالمین جل جلاله منولو دغه دی جوړه مکه معظمه فتح اسلام بهر خلق د څه علماء چې ډېر نه موجود تفصیل کړه دا د خپل واسه مطابق مختصر باندې خلاصات څه طرف سره د یو آیت ترجمه وکړي موږ رسول الله بیا سبب بسم الله الرحمن الرحیم ان فتحنا لك رب العالمین فرمائے فتح کی طرف فتح در کے بیچ تو